بډابېرې تاڼې په حدود ځنګلي کې چې څلور ورځې پهله کم د یو ښځې د خودکشۍ رپورټ درج شوی و، د هغې حقیقت پولیس معلوم کړی دی. پولیس وایي دا خودکشي نه وه بلکې دا خپل خاوند وژلې وه. دې حوالې سره په 2 مارچ باندې په بډابېره تاڼه کې اف ای آر درج شوی و. په هغې کې مدعي و نادر خان ولد ګلفراز سکنا پندوپایان حال اسلام آباد. د رپورټ درج کړی او پولیس ته یې ویلي و چې د ده د لور چې عمر یې تقریبا 25 سال و، د هغې واده سلمان سره شوی و. د دې په ځنګلي کې کور وایي ما د اطلاع میلاو شوه چې هغې خودکشي کړې ده. د رالو بیا پولیس ته دا ټول بیان وکړو. پولیس وایي کله چې دوی لاش واغېستو پوسټمارټم دپاره یې مردخانې ته ولېږو او په دې کې تفتیش شروع کړو. پولیس وایي تفتیش دوران دا چې کومه جینۍ مړه ده د دې پلار پولیس ته ویلي دي چې یاره د ده لور چې کوم ده هغې خودکشي نه ده کړې بلکې هغه خپل خاوند سلمان وژلې ده. وجه چې کوم هغه یاده کړې ده هغه کورنۍ تنازع یاده کړې ده. پولیس وایي کله چې دې سړي د خپلې د لور د قتل دعوا په خپل زوم باندې وکړه نو د هغې نه پس بیا پولیس کاروایي کړې ده او دا چې کومې ښځې خودکشي کړې وه دې خاوند یې نیولی دی. پولیس وایي هغې ته چې کوم انفارمیشن میلاو شوي دي یا کوم تفتیش کړي دي نو دې ښځې خودکشي نه ده کړې بلکې دا خپل خاوند وژلی ده. خو مزید په دې کیس کې پولیس تفتیش شروع